الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. دریم هغه تپوس چې کوم مکی والاو د یهودو د مدینې په وساطت سره کړی و، هغه دا چې د ده نه تپوس وکړي هغه کم سړی و چې غټې سفر یې کړی وی. د هغې جواب الله مفصل ذکر کوي. د ده نوم دی سکندر او دا سړی مشهور دی په ذوالقرنین سره. قرن ښکر ته وایي، دا دوه تسنیه چې ذوالقرنین ورته وایي نو ولي بعضې وجه دا ذکر کوي چې د خپل رعب دپاره چې کم تاج به په سر که پای کې دوه ښکر پریښي وو، دوه ښکر یې پریښي نو ځکه ورته ذوالقرنین وایي. او بعضې دا فرمایي چې د سره علم ظاهر هم و علم باطن هم و، نو دا دوه ښکرور علوم دي، ظاهر او باطن. او بعضې دا فرمایي چې د دوه سفرې کړي دي، د مشرق او د مغرب غټې سفرې دي، نو دوه قرنې په دې کې والی دي. او بعضې دا فرمایي چې دی دوه پیړۍ پاتې شوی دی ذوالقرنین. خدای نکات بعد الوقوع دي. درېیمه پاره کې مو خبره ته کړې وه چې تفسیر خازن او بعضې حضراتو ذکر کړي دي چې 4 کسان داسې دي چې هغې په دنیا حکومت کړی دی، یا ټوله دنیا یا اکثریت دنیا. په هغې کې 2 نیکان دي او 2 پکې بدان دي. هغه نیکانو کې یو ولی الله دی سکندر، یو نبی الله دی سلیمان علیه السلام، او 2 پکې غیر مسلمو. نو تپوس کې استانه باره د ذوالقرنین کې قل وتوی سأتلو علیکم زر دی چې زه به ولولم تاسو ته منه ذکره، د هغه د خوانه ذکر او د هغه تذکره، د هغه حال ته بیان کم. انا مکننا له، بېشکه ما ځای ورکړی هغه لره په ځمکه کې، و آتیناه ما ورکړي ده ته من کل شی، د هر څیز نه سببا اسباب. د دنیا حکومت کې چې کوم څیز ته ضرورت وي هغه اسباب مې وله ورکړي. فاتبع سببا، دی ورپسې شو په استعمال د اسبابو کې، هغه اسباب استعمال یې شروع کو. یو سفر یې شروع کو، دا غربي سفر دی، روان دی. حتی اذا بلغه، کله چې دی ورسېده مغرب الشمس، زیاده پرېوتلو د نور ته. نو دا نور په یو ځای کې خو سړوبېږي نه، خو چې ته ورسېږي نو هلته مخکې بیا سشتي نه، نو دا روان دی. نو غر نه اخوا ته یې پناه شو، اوبو کې اخوا په دې اوبو کې ګینې ننوتو، نو دی مغرب الشمس. وجدها ویموند تغربو چې دا پرېوتو فی عین حمیئة، په هغه چینه د خټې کې، د اوبو خټه د په هغې کې پناه شي. ووجد ویموند عندها، په دغه موقع باندې قوما، یو قوم. دا چې کوم دی قوم دی او کافران دي، دې ته ویلی شي قوم ناسک. د دوی زیاته زندگی او معاش دا په میانو باندې و. بیا قرطبي دلته ډېر احوال د هغوی ذکر کړي دي، دغه میان نیول او په هغې چې کوم دی خپله ګزاره د دی وه. قلنا منگ ورته یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا خدای له عذاب ورکې، و اما ان تتخذ، یا ونیسه فیهم حسنا، په دوی کې خواله احسان پې کوي جو هم ټیک ده، احسان پې نه کوي چې کوم د غیر مسلم دی قتل یې که. قال دی وی اما من ظلمه، چې چا ظلم وکړو مانه په خپل کفر برقرار پاتې شو، فسوف نعذبوه، زر دی چې دله به عذاب ورکم، ثم یرد، بیا به دی واپس شي الی ربه، خپل رب ته، فیعذبوه، الله به له عذاب ورکړي، عذابا نکرا، عذاب ناشنا، عذاب سخ. قلنا یا ذوالقرنین، د دې باره کې اختلاف دی چې ذوالقرنین پیغمبر دی او که نه. دواړه قول شته، راجح قول دا دی چې دا پیغمبر نه دی. وذوالقرنین لم يعرف نبیا کذا لقمان فاحذر عن جدالی. ذوالقرنین او لقمان حکیم دا دواړه هوښیار خلک دي خو پیغمبران نه دي. نو دا قلنا چې ورته موږ یا په اعتبار د الهام سره لکې مو ته دا خبره واچوله، یا قلنا موږ ورته په وساطت د پیغمبر باندې، پیغمبر ورسره دی، هغه ته مو وی چې د بادشاه ته داسې ووایه. و اما من آمن، او چې چا ایمان راوړو، وعمل صالح، او عمل یې وکړو نیک، فله د دپاره جزاء الحسنى، بدله ښایسته. وسنقول له، زر دی چې موږ به درته ووایو من امرنا، د خپل امر نه، یسرا، اسانتیا. ثم اتبع سببا، بیا ورپسې شو په استعمال د اسبابو کې. دغه یو سفر غربي، اوس بل سفر شرقي دی. حتی اذا بلغ، تر دې چې دی ورسېده مطلع الشمس، زیاده ختلو د انور ته، وجدها، ویموند د انور تطلع چې راخته، علی قوم، په داسې قوم لم نجعل لهم، چې ما نو ګرځولي هغوی دپاره من دونها اخوا، د انور نه ستره پرده. دا ځای داسې و چې دا قابل د آبادۍ نه دی، صرف شګې دي. نور چې راوخیږي دوی دپاره د انور او دوی منځ کې څه پرده نه وه.
بیا مفسرین ځکه ځان ته سورنګان جوړ کړي د انور دا ګړز ګړوز چې به شروع شو نو دوی به پای کې تنه لږ وخت دپاره پټ شول چې انور به واخوته نو بیا به دی راښکاره شول میان او دا به یې نیول حتی من دون کذالک هم دارنګه وقد احطنا موږ یې احاطه کړې وه بما په هغه لدیه چې د ده سره خبره په اعتبار د خبر ثم اتبع سببا بیا ورپسې شو په استعمال د اسبابو کې دا دریم سفر دی معلومیږي دا شمالي سفر دی حتی تر دې اذا بلغ کله چې دی ورسېده بین السدین په منځ د هغه دوو غرونو ته دوه چې کوم دی غرونه او هغې درې ته ورسېده وجد وی موند من دونهما اخوا د هغوی نه قوم یو قوم لا یکادون قریبا نو دوی یفقهون قولا چې دوی پوه شوي په خبره د هغوی په زبان نه پوهېدل بیا یې چېرته ترجمان پیدا کو نو یو بل سره خبرې وشولې نو قالو دی ویا ذوالقرنین ای ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج یاجوج و ماجوج دا دوه قومونه دي د انسانانو نه مفسدون فی الارض فساد کوونکي دي په ځمکه کې دا په یو دره کې آبادو خورانکاري فسادیان خلکو چې د آباد خلکو به ځان له ښه فصل مسل برابر کو مثال دا ټیم دی چې هغه غنم ورېبلی شو ترېشلې برابر دوی به چې دغه درې نه راووته او تمام غنم به یې ترېنه یوړل چا یې مخه نه شوی نیولی نو خلک به یې داسې پرېښوده چې دوی به بل فصل راورسو او هغې به پسې راووته غونډ شی به یې ترېنه یوړه نو دې خلکو ذوالقرنین ته شکایت وکړی چې د دې فسادیانو نه خو ډېر تنګ شو موږ ته هېڅ هم نه پرېږدي فهل نجعل لك آیا موږ نه ګرځو ستا دپاره خرجن چانده څه پیسې به راجمع کړو چانده به دله وکړو على ان تجعل دا چې ته وګرځې بیننا زموږ په منځ کې او بینهم او دوی په منځ کې سدا دیوال یو دیوال ته ووهې چې رانه بند شي نو قال ذوالقرنین ورته ویه ما مکني فی هغه چې ما ته الله طاقت را کړی په دې مال کې الله مال ډېر مال را کړی ربي زما رب خیر هغه غوره دی ستاسو چاندې ته ضرورت نشته ما سره مال ډېر دی البته چې آبادي کېږي نو مال خو شته خو افراد خو غواړي نو فاعینوني زما امدادو کې بقوت په قوت افرادي سره کسان لیبر تاسو راکوي څه به زما کسان شي چې ستاسو مال خو را سره دی اجعل زه به وګرځوم بینکم ستاسو منځ کې او بینهم او دوی په منځ کې ردما دیوال آتوني راوړئ ماته زبر الحدید ټوکړې د اوسپنو دیوال شروش د اوسپنو ټوکړې جوړې کړې هغه راوړې څنګه چې دا خښتې خلک دي دغه شانې دا خښتې په شانته دا ټوکړې ډډې ډډې داسې کېښولې حتی تر دې اذا ساوا کله چې برابر کو بین الصدفین په مابین د هغه دوو غرونو کې دا دره ده نو هغه غر او دې غر چې کم دی دې مخې ته دا ټوکړې د اوسپنو کېښودې هغه غرونو ته یې ورسولې نو قال بیا وفرمیل انفخو تاسو پوکې وکئ په دې کې نو په دې منځ کې چې دا ډډې کېښلې وې په دې کې ورته سکاره واچول بیا یې ورته چې کم دی مشینان ولګول پخوا به ورته بنې وې نو دا سکارو ته اور ولګول چې دا سکاره ښه سره شول نو اخواته اوسپنې غونډې سرې شولې نو حتی اذا جعله ناره چې دی وګرځه اور اوسپنې سرې شولې بلکل تک سور دیوال شه د اوسپنو نو قال ویې فرمیل آتوني راوړئ ما ته افرغ علیه چې زه توی کړم په دې باندې قطره قلۍ د پاسه پې قلۍ واچوله اوس اشکال دا دی چې هغه غر او دا غر په دې منځ کې دیوال کې او د غر په مقدار دنګېږي او دا ټول دی او دا اور شي سره شي دې ته به نږدې څنګه ورځي نو څنګه پې دا قلۍ واچوله نو دوانه احتمال شته اما کرامتن ټیک ده چې دا اور سوځولې کول خو دی نه سو دا دغه کرامت و بس ورغې او د پاسې پې قلۍ واچوله نو و اما اسبابا چې یو سړي سره دومره اسباب وي که نه چې هغه دومره دیوال دنګوی شي نو هغه سره دا اسباب هم چې د وړاندې نه پې قلۍ ماچولی شوله نو دا اوسپنو ټوکړې سرې په هغې د پاسه قلۍ واچوله نو یو اوار مین دیوال ترې نه جوړ شو فما استطاعوا دی به طاقت نه ان یظهروه چې دی په دې راوخیږي دا خو د غر عمره دنګ دی او بلکل اوار دی نو په دې ختل نه کیږي وما استطاعوا دی به طاقت نه له نقبه د لپاره د سوري کولو قال وفرمیل هذا رحمت من ربي دا رحمت دی د جانب د رب زمانه فاذا جاء وعد ربي کله چې راشي وعده د رب زما جعله دا به وګرځي دکا ټوکړې ټوکړې وکانه وعد ربي دا وعده د رب زما حق رښتونی اوس دا دیوال شته او که نشته او په کوم ځای کې دی نو په دې کې مفسرینو ډېر زیات چې کم دی اقوال دا شمالي سفر معلومیږي او شیپالي باندې بلا دیوالونه داسې شته یو ته دیواري چین ورته وایي دا دیواري چین دا شمالي شرقي دی دا تقریبا کافي د 1200 نه واله 1500 فوټه پورې دا اوږد دیوال دی میله پورې دا اوږد دیوال دی نو دا پغپور باچا زمانه کې والی شوی دی
نو د هغې خپل دا ډېر دیوالونه داسې شوي دي. یو دیوال دا دی خو دا شمالي شرقي دی، دا تېنه مراد نه دی، دا دیوار چین ورته وایي. د دې نه بیا چې مخکې لاړ شي شمال غرب سیټ ته په غرب طرف ته ځي روسي علاقه ده. نو په دې کې 5 دیوالونه نور داسې شته، 5 پکې نور هم شته. مفتی شفیع صاحب د هغې بعضې راغستې پلان کې دیوال پلان کې دیوال. یو په دې کې چې کوم دی هغه ته دیوال دربند ورته وایي. دا بالکل یخي علاقې دی او په دې کې دروازې دی او دا چې کوم دی ښه غټ دیوال وهلی شوی دی. نو دا دیوالونه خو شته. آیا دا خلک چې دلته بند اوس راوتي دي؟ د حافظ ابن کثیر فرمایي راوتي دي. کم چې مثال په طور دا ترکیان دي او کم چې مثال په طور چینایان دي. خو ځینې حضرات فرمایي لا نه دي راوتي، بعیده نه ده چې دا ډېر قبایل دي. څه ترې راوتي وي راوتي به، خو مجموعه چې دوی راځي نو دا د قیامت په نشانو کې ده. قیامت په نشانو کې دا دی چې دا به مجموعه چې راوځي په خپل جوش باندې هغه به دا ټیم وي او کیدای شي بعضې راوتي. څنګه چې تاسو احادیثو کې به ووایي مدینه منوره کې یو سړی و هغه ته ابن سیاد یې ورته وی. مشکات کې تمامو صحاحو کې د هغې متعلق روایت شته. بعضې فرمایي دغه ابن سیاد چې دی نو د خپل نوم اصاف دی، دا دجال دی. او عبدالله ابن عمر او بعضې حضراتو په قسم خوړو چې دا دجال دی. بیا مختلف اشکالات دي چې دا دجال دی چې کم دی نو دی وجه ولې نه دی دجال د په مدینه کې څه کول؟ دی دجال دی نو دجال خو بچي نه، دا خو بچي و. دجال دی نو دجال خو ښځه نه، دا خو ښځه هم ده. دا مختلف اشکالات پیش دي، د هغې مختلف جواب بیا هغې جواب کوي. دی وخت کې دا دجال دی بیا پټ شوی دی، دی به راوځي. خو دا چې کم نشانات دي د هغه وخت خبرې دي چې کله دی د دجالیت دعوه وکړي. اوس پورې خو لا دجالیت دعوه نه وه کړې، نو ځکه مدینه کې موسیږي او که ښځې هم ده او که بچي دي خو دجالیت دعوه نه ده کړې. چې کله دعوه وکړي نو بیا به دا هېڅ شی ورسره نه وي. نو همدارنګې که د دې نه بعضې کسان ترې نه راوتلي وي، څه قبیلې ترې راوتي وي، خو کم چې دلته قرآن ذکر کوي نو دا د هغې مجموعي دا بیا د قیامت نشاناتو کې به دا بیا راوځي. نو وترکنا بعضهم، کله چې دا ټوکړې ټوکړې شي موږ به پرېږدو بعضې د یومئذین په دې ورځ یموجو چې دا به چپې وي په بعض په بعضې نورو کې. ونفخ فی الصور او پک بولی شي په شپېلۍ کې فجمعناهم جمعا زه به دوی راجمع کړم په جمع کولو سره. بیا دا مختلف چې کوم دی قسمونه دي، کچم دی او غټم دی او بعضې پکې داسې دي چې څومره اوږد دی نو دونه پلن هم دی. څه پکې وایي داسې هم دي چې یو غوږ ځان دپاره تولهیي کړي، یو غوږ ځان دپاره بړستن کړي. او څه پکې داسې هم دي چې دا د ډېروالي او د غټوالي د وجې نه حدیث کې دا راغلی دی چې دا راخواره شي که نه او دوی را ورسېږي دجلې ته، نو دا مخکینی چې جته را ورسېږي دا غونډې اوبه د سمندر به وسکي، نو هېڅ به پاتې نه شي. چې رستني را ورسېږي نو مثال خوړ کې اوبه ترې ختمې شي نو په خوړ کې کاڼي ماڼي او د ځینو خو معلومېږي چې تا ډنډو کې پاتې شوی. هغه رستني چې ګرځي هلکه وایي داسې معلومېږي په دې خوړ کې چاته اوبه راغلي دي ښه، نو هغه څونه خو دې مخکینو تسکري دي نشته. نو دا دومره ډېر دی ځکه خو دوی سره چې کوم دی جنګ او جهاد هم نشته، چې دوی راوځي بس جهاد ختم شو. وجه دا ده چې اگر که دا غیر مسلم دي خو دوی سره جهاد کیږي نه، دا د انسانان د وس نه بار سیز دی. ښه دا انسانان دي خو د نورو مسلمانان د وس نه بار ده. نو دغه وخت کې به مسلمانان سیټ شي، دوی به دا غونډه دنیا کچ کړي، د هر څه به وخوري، بیا به د اسمان ته غشي ولي، بیا به الله په دوی مرض راولي، دا به غونډ مړه شي. نو چې مړه شي دا ځمکه خو غونډه ډکه رسخاوالي مرداري، بیا به مرغۍ الله مقرر کړي، دا به غونډ ویسي، د کم ځای نه چې راغلي هلته به یې ویسي، په دې ځمکه به الله باران وکړي، صفا به یې کړي. نو بهر کې دا د قیامت په نشاناتو کې دي. وعرضنا جهنم، موږ به وړاندې کو جهنم په دې ورځ دپاره د کافرانو عرضه په پیش کولو سره. الذین هغه کسانت کانت اعینهم چې وي د هغوی سترګې فی غطا په پردو کې عن ذکر زما د ذکر نه، وکانو دوی لا یستطیعون السمع چې د هغوی طاقت نه و د اورېدلو. او په حسب الذین کفروا، آیا ګمان کوي هغه کسان چې کافران دي ایتخذوا دوی نیسي عبادي زما بندګان من دوني غیر زمانه اولیاء په دوستۍ. ان اعتدنا بشک ما تیار کړی جهنم للکافرین د پاره د کافرانو نزلا ملمستیا. ول ورته هل ننبئکم آیا زه نه ښیم تاسو ته بالاخسرین اعمالا، تاواني په اعتبار د عمل سره.
اعمال د چا تاوان دي؟ الذین هغه کسان دي ضل سعیهم چې برباد دي د هغې کوشش فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې وهم یحسبون دی ګمان کوي انهم بېشکه دوی یحسنون صنعا چې دوی ښه عمل کوي. هغه انسانان چې هغې د سنت خلاف عمل کوي د بدعاتو اعمال کوي دته خو ښایسته ښکاري، خو الله فرمایي د اعمال برباد دي. عمل هغه دی چې هغه د پیغمبر د سنت برابر وي. اولئک الذین دا هغه کسان دي کفرو دی کفر کوي بآیات ربهم په آیاتونو د خپل رب ولقائهم ملاقات د رب وحبطت اعمالهم برباد شول د دوی عملونه فلا نقیم لهم موږ به نه قیمو دوی دپاره یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې وزنا تول. د دې کافرو دپاره به د اعمالو تول وي. نو څه کسان داسې دي په کافرانو کې چې د هغې به تول نه وي. هغه کافران چې هغه د کفر نه علاوه بله ګناه نه ده کړې. نو داسې خلک دي چې کافر دی خو څه ګناه نه ده کړې، دغه د کفر په وجه جهنم ته روان دی. نو اخوا ته دغه ګناه شتې نه، بل طرف ته نیکي هم نشته ځکه کافر دی. نو څه ولتلی؟ نو دا بې توله چې کوم دی جهنم ته روان دی. څنګه چې بعضې کافران بې حسابه جهنم، دغه رنګې به بعضې مسلمانان هم هغه بې حسابه الله جنت ته بوځي. ترمیزي په روایت کې راغلی دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمیل الله به 80,000 کسان زما د امت نه بغیر د حساب نه جنت ته بوځي. حضرت عکاشه صاحب راپاڅېد وی د الله پیغمبر وغواړئ چې په دې 80,000 کې ما هم پکې حساب کړي. پیغمبر علیه السلام یو پکې تشوي بې حسابه د الله جنت ته بوځي. بل راپاڅېد الله نه وغواړئ چې ما هم پکې حساب کوي، نه بس موقع بنده شوه. بیا نور د حدیث خپله تشریح ده. خو 80,000 په دې کې خولې شوي دي. بیا محدثینو نور تحقیقات هم شته. داسې هم شته چې د 80,000 چې ځي جنت ته بې حسابه، نو دا هر یو به د ځان سره یو د لاسه نیسي، ځان سره به بل هم بوځي. نو 80,000 خو دی دي، دا به ځان سره 80 نور هم بوځي. او داسې هم شته چې دا یو به د ځان سره 1000 بوځي. نو دی 80,000 ته خو الله اجازه وکړه تاسو ځئ بې حسابه جنت ته. بیا دا یو د ځان پسې زر نور روان کړي، دا کاکا ماما زر کسان به ځان پسې دیم روان کړي. نو اوس دا ډېر غټ حساب شو، دا به بې حسابه جنت ته ځي، نورو سره بې حساب کېږي. ذلک جزاؤهم دا دوی بدله جهنم بما کفرو په سبب د هغه چې دوی کفر کو. واتخذوا آیات دوی نیولي زما آیتونه و رسولي زما پیغمبران هزوا په ټوقو. ان الذین آمنوا بشک هغه کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات نیک اعمال کوي کانت لهم یي به دوی دپاره جنات الفردوس جنت فردوس نزلا میلمستیا، دا به دوی دپاره میلمستۍ خالدین فیها دی به همیشئ په دې کې لا یبغون عنها. یو سړی یو ځای کې پاتې شي نو هلته ستړی شي، ته دلته ستړی شي یاره ځي چکر له ځو سوات ته، ځو اسلام آباد ته، اسلام آباد والا تنګ شي پلانکي ځای ته چکر لګو. دا جنتیان به په دې خپل ځای کې تنګېږي؟ وایي نه، لا یبغون عنها دی به نه لټوي د هغه ځای نه حوله اوړېدل چې چېرته بل خوا لاړ شي. قل ورته لو کان بحر که شي دا سمندر میدادن سیهی لکلمات ربي دپاره د کلمو د رب، دا غونډ سمندر سیهی شي او په دې لیکل شروع شي لنفد البحر، نو ختم بشي دا سیهی چې سمندر دی. او په صورت لقمان کې ذکر دی 7 ابحر، و سمندر یو سره نور هم راوړه او په دې د الله صفات لیکلی کېږي. مثال واضح کې دلته یو سمندر ذکر دی، صورت لقمان کې 7 ابحر ذکر دی، هلته سره چې کوم دی شجرة اقلام ذکر دی. نو مثال دا دی چې دا څومره ونې دي دا کچې کټ که د قلمونو په شکل، او دا چې څومره اوبه دي سمندر دومره و سره نورې پیدا که دا غونډه سیهی شي. او مخ د ځمکې دا کټ که د کاغذ په شان ته دې نه کاغذ جوړ که، او دا انسانان او پیریان او پرشتې دا غونډ ورته کښېنوه کاتبین او څه لیکي د الله صفتونه لیکي. نو دا ونې قلمونه به ختم، دا سیهی ختم، دا چې کوم د ځمکه به ختمه، خو د الله صفات به نه ختمیږي. وجه دا ده چې دا تمام څیزونه متناهي دي، د دوی یوه انتها شته، او د الله صفات غیر متناهي دي، هغه نه ختمیږي. نو لنفد البحر ختم بشي دا سمندر قبل ان تنفد مخکې د هغې نه چې ختم شي کلمات ربي کلمې چې دال دي په قدرت د الله باندې. ولو جئنا اگر چې راوړو موږ بمثله د په مثل باندې مددا نور سیئ. قل ورته انما انا بشر بېشکه زه انسان مثلکم ستاسو په شان یوحا الی وحی کېږي ما ته انما الهکم بېشکه معبود ستاسو اله واحد معبود دی یو. فمن کان یرجو هغه څوک چې امید کوي لقاء ربه ملاقات د خپل رب فلیعمل عملا صالحا دی عمل وکړي
عمل نیک ولا یشرک او د نه شریکی به عبادت ربه په عبادت د خپل رب کې احد هیڅوک. چونکې دې صورت کې د یاجوج واقعه ذکر ده او دا ډېره عظیمه فتنه ده. دا هغه موقع ده چې دا راوځي نو عیسی علیه السلام هم راغلی دی، دجال هم راغلی دی. نو حدیث کې دا راغلی چې د دې صورت لومبني 10 آیتونه سړی روزانه ورد کوي که نه، او یو روایت کې آخري 10 آیتونه، نو دجال د فتنې نه به محفوظ وي. اولني 10 آیتونه یو کې آخري دي، نو چې اول یا آخر دا 10 آیتونه ته روزانه ځان سره وایي، دجال د فتنې نه به الله ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد. سورت مریم وړاندې سورت چې کوم دی داغه اختتام د الله په توحید باندې، انما الهکم اله واحد، او د دې شروع د پر رسالت د پیغمبر باندې ذکر رحمت ربک. نو هذا دا ذکر رحمت ربک، یاد د رحمت د رب ستا د عبده د بنده خپل زکریا چې زکریا علیه السلام دی، اذ نادى ربه کله چې آواز وکړو د خپل رب ته نداء خفیه آواز پټ، قال وی فرمیل رب ای زما رب انی وهن العظم بشک کمزوری شوی دی زما اډوکی مني زما. کم انسان چې سوال کوي نو ته به مخکې خپل عجز وړاندې کوي چې زه محتاج یم ته غني، نو خپله کمزورتیا ذکر کوي وهن العظم اډوکی کمزوري شو. واشتعل رأسه لمبه شو سر شیبه د بوډاوالي، الله سر می تک سپین شو ویښته، اډوکی چې کم دی آبادي می کمزوري شوه، خو بیا هم تا نه امید نه یم. ولم اکن نه یم بدعایک ستا په بلنه باندې رب ای زما رب شقیه بدبخته، بې برخې نه یم او تمه کوم. و انی خبت الموالی بشک زه یریږم د خپلو اقرباونه من ورائي رستو زمانه، دی رسته یریږم چې دی به زما د خدمات صحیح سر انجام نه کړي. وکانت امرأتي او د زما ښځه عاقره شنډه، د هغه عمر ډېر زیات دی، قابله د اولاد نه ده، ویلی شي چې د 2 کم سل کاله عمر دی. نو په هب لی وبخې ماته من لدونکه د خپل طرف نه ولیا بچی، یریسونی داسې بچی چې هغه زما وراثت ویسي، و یریسو من آل یعقوب او وراثت ویسي د آل د یعقوب علیه السلام. روافض او شیعګان د انبیاو په وراثت باندې دوی قول کوي او هغې تمسک یو په دې آیت باندې کوي او بل صورت نمل کې را روان دی. وورث سلیمان داود، د داود علیه السلام وراثت سلیمان ته پاتې شوی. او دلته ګوره زکریا علیه السلام دعا کی الله بچی راکړي یریسونی چې زما وراثت ویسي، پته لګي زکریا علیه السلام پیغمبر دی، د هغه وراثت وړی شي. او یریسو من آل یعقوب، نو د انبیاو مال دا وراثت کیږي. نو ځکه روافض چې کوم دی په صحابو باندې غټې طعنې لګوي. ګوره صدیق صاحب د پیغمبر علیه السلام مال کې وراثت جاری نه کو، فاطمې ته حصه نه ده ورکړې، دومره ظلم یې کړی دی. دا د دوی تمسک ده، تمسک دی مکمل غلط دی. هر چې دا آیت دی او دغه معنا چې دوی کړي دا عقلا نقلا باطله ده، عقل هم تی انکار کوي او نقل هم تی انکار کوي. هر چې عقل دی ګوره زکریا علیه السلام سوال کوي الله ماله بچی راکړي چې زما وارث شي، نو عقل دا نه مني چې پیغمبر د دنیا دپاره بچی غواړي. ښه د دنیا وراثت دپاره نه دی، عقل د دې نه انکار کوي چې ګینې پیغمبر دی د دنیا دپاره وارث غواړي، د دنیا وارث نه غواړي. نقل هم د دې نه انکار کوي. د حضرت زکریا علیه السلام پیشه نقل ده ترکاڼي، نو هغه زمانه خو دا مشینه دریانې او دا سیزونه خوب نه، خو چرته سټک او سولې او ترخز او دا سیز به ورسره و. نو داسې پیغمبر چې کوم دی دا بچی د دې ترخز او د سولې او د سټک دپاره غواړي. نو عقل هم تی انکار کوي، نقل هم تی انکار کوي چې ګینې دا د مال وراثت دی. نه چې دا د مال وراثت نه دی، یو خو عقلی نقلی، دویم د قرآن د اسلوب نه ام خلاف ده دغه معنا. زکریا علیه السلام څنګه سوال کوي ماله بچی راکړي یریسونی چې زما وراثت ویسي، او ویریسو من آل یعقوب، د یعقوب د غون خاندان وراثت ویسي. یو سید وی چې الله ماله بچی راکړي چې زما وارث او د تمامو سیدانو وارث شي. نو که د دنیا وراثت وي نو ستا بچی خو دی د نورو سیدانو پټي او دغه جایداد څنګه په وراثت کې علي. د قرآن اسلوب نه دا معنا غلطه ده چې ګیندل تر وراثت مالی واغستې شي. دا وراثت مالی د سره دی نه. او زکریا علیه السلام چې سوال کوي دا وراثت دینی دی. الله بچی راکړي چې زما دینی خدمات کوي، زه نیمه چې زما دینی خدمات کوي.
نو دلته وراثت دینی دی، وراثت مالی نه دی. اوس به معنا ټیک شي. یریسونی چې دا زما په ځای قایم مقام وي د دین په خدماتو کې، ویریسو من آل یعقوب، او تمام خاندان د یعقوب دی چې کوم دی د هغې وارث شي په دین کې. الله داسې یو صالح بچی راکړي. او وجعله رب رضیه، الله وی ګرځی پسندید غوره. د دې آیت محمل سورت نمل کې را روان دي. وورث سلیمان داود، وګوره داود علیه السلام وراثت سلیمان ته پاتې شو. دا د روافظو تشیع تمسک دی، موږ غلطه معنا کوي. د داود علیه السلام بلا بچي و، یو قول دا راغلی چې 18 زامنې دي. نو چې 18 پورې بچي راغلي دي، بابا وفات شو او د 18 بچو تمام مال صرف یو بچي راواغستو. که دنیا شي نو دنیا داسې کیدی شي چې د 18 غونډ مال دی واغستی. دا عقل نه مني. او چې دلته وراثت دینی دی. وورث وراثت کې یو د سلیمان علیه السلام، داود علیه السلام، دا یو بچی پیغمبر دی. دا یو بچی پیغمبر دی، نو علم او دین دته پاتې شوی دی، دی وارث دی. دا د آیاتونو ترجمه وه. اوس موږ دا وایو د انبیاو وراثت په خپله پیغمبر علیه السلام تصریحات کړي دي. نحن معاشر الانبیاء لا نورثو، نحن معاشر الانبیاء، موږ د جماعت د انبیا داسې یو چې لا نورثو، زموږ نه مال په وراثت کې چاته نه پاتې کېږي. د انبیاو مال وراثتونه نه، د دوی نه چې مال پاتې شي هغه صدقی. دویم حدیث د ترغیب کې راغلی دي العلماء ورثة الانبیاء، علما دا د انبیاء وارثان دي. دا علما چې د انبیاء وارثان دي، نو دی عالمانو ته د پیغمبر کم پټی پاتې شوی دی. نه په خپل حدیث کې تصریح راغلی العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. انبیاء په وراثت کې دینار درهم نه پرېږدي، بل ورثوا العلم، بلکې دوی علم پرېږدي. نو فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چې چا علم حاصل کو تا خپل وراثت حاصل کو. علماء دغه وراثت اغستی. نو مال د انبیاء وراثت کې نه، علم او دین پاتې کیږي. دریم ابو هرره سے بازار د مدینې ته ووتو، یا لکه تاسو دلته خرڅول اغستل دکانداري نه کوي، هلته جومات کې د پیغمبر وراثت تقسیمیږي. سړیا نو دا خو کاروباري خلکو صرف دنیا سره فکر، بس هر سړي را منډې کړي. هسې د ماښامه پر دکانداري کې 2 روپۍ به ګټي یا به نه ګټي، هلته ورشه چې په تیاره باندې بوجۍ را پشا کړي. جومات ته رال چې ویې کتو جومات کې دلته مولي صاحب ناست دی درس کوي، هلته بل شی دی، هېڅ هم نور مال نشته. واپس رال ابو هرره صاحب تا خو چېته دروغ نه ویلي، جومات کې خو وراثت مال نه و. وی څه مو کتل، هلته صحابي ناست دی چې قرآن بیانوي، دلته حدیث دی، دلته دین ښیي، دلته دا ویلي ونو د پیغمبر وراثت دقه شی دی. دا دین وراثت دی، د انبیاو مال وراثت دی. دا د اهل سنت عقیده ده، دا دلایل. اوس چې د انبیاو مال وراثت کیږي نه، ولې؟ د هغې دپاره وجوهات دي عقلي. د انبیاو مال دا وراثت کیږي ځکه نه، که چېرې د انبیاو مال وراثت کېدی نو کله ډېر کله ته داسې وي چې بچی تمنا وکړي چې دا پلار مې زر مړ شي چې دا مال راته پاتې شي. کله پلار مالداره دی خو لږ کلک دی، بچي باندې خرچه ډېره نه کوي، نو بچی تمنا کوي دا پلار مې مړ شوی چې دا پیسې راته پاتې شوی. بلکې کله داسې باعث شي چې پلار مړ کړي دا پیسو دپاره. نو که د انبیاو مال وراثت وی او چرته وارث یو کس دا تمنا پړه کې راتللی چې دا پیغمبر نعوذ بالله مړ شوی چې مال راته پاتې شوی، دی به د ایمان نه خلاصېدل، ایمان نه خلاصېدل. نو ځکه د هغې مال وراثت کیږي نه چې د چا دا تمنا پیدا نشي. دویمه دای انبیا چې کوم دی دینی خدمات کوي، اوس که د هغوی مال وراثت کېدلی او چې څه مال پاتې کېدی او هغه بچو ته ورکولی شوه، نو د عامو خلکو به څه خیل مړه یا پیغمبر یا نه، خو هسې چل جوړ کړی او دنیا یې جمع کړه، بچي مالداره کړه. بیا به خلکو دا اعتراض کو. الله دا وهم ختم کو. انبیا د دنیا دپاره نه، د هغه مال چاته پاتې کېږي نه. او چې کم مال پاتې شي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ترکنا صدقه، کوم څیز چې د انبیاو نه پاتې شي هغه صدقه. بیا د پیغمبر علیه السلام نه څه پاتې شوي وو، نو بیا احادیثو کې بالته وایي چې کم څیز پاتې شي او تقسیمات بیا څنګه وو. په دې صحابو اجماع راغلی ده. نو یریثنی و یریث من آل یعقوب،
یا زکریا ای زکریا علیه السلام انا نبشرک بشک موږ تعالی زیره درکو په یو الک سره اسمه یحیی دا غنوم به یحیی وجه تسمیه په درېمه پاره کې ویلې وه لم نجعل له موږ نه دی ګرځولی هغه دپاره من قبل پخوا سمیه هم نامې په دې نوم باندې بل ماشوم دپاره نوم نه دی ښودی شوی قال دو فرمیل ربي ای زما رب ان یکون لی غلام څنګه بشي زما دپاره بچی ان منه د کیف سره دی همداسې بوډا بیا مه زوی به راکې که نه واپس مې ځوان کې وکانت امرأتي عاقره او زما ښځه ده شنډه وقد بلغت تاخیر سره زه رسېدلی من الکبر د بوډاوالي نه عتیه انتها ته قال الله تو فرمیل کذلک من کذلک انت همدقسې به ته یې قال ربک ستا رب فرمایي هو علی دا بچی درکول په ما باندې هین آسان دي بالکل آسان دي دا بوډاوالي کې بچی در کوم وقد خلقت تاخیر سره ما ته پیدا کړی من قبل پخوا ولم تکو شیئا ته نه وي هېڅ څیز قال او فرمیل زکریا علیه السلام ربي جعل لی الله وګرځې ما دپاره آیتا نشانه قال الله تو فرمیل آیاتو که نشانه به دی الله تکلم الناس ته به خبر نه کوي د خلکو سره ثلاث لیال درې شپې سویه برابر او صورت ال عمران کې دی ورځې وې فخرج على قومه دی روت خپل قوم ته من المحراب د عبادت د ځایه نه فاوحى الیهم دوی ته اشاره وکړه وحي معنه د اشارې سره ده په اشاره باندې قوم ته ووي ان سبحو تاسو تسبیح وایي بکرة وعشیه سبا بېګا الله پاک وله بچی ورکو نوم یې کېښودی شي یحیا بیا هغه ته وفرمیل یا یحیا خذ الکتاب واله کتاب بقوت په قوت سره واتیناه الحکم ما ورکړو هغه ته پیغمبري صبیه په ماشوموالي کې ویلی شي 3 کاله کې دله الله پیغمبري ورکړې ده د ماشومانو خوی د هغه نه وحنانا دا مهربانه او نرم زړواله من لدنا زموږ د خوانه و زکاتا او دی پاکو وکانه تقیه د پرهیزګاره وبرم بوالدیه د احسان کوونکي د مور او پلار سره ولم یکن جبارا نو متکبر عصیه نافرمانه وسلام علیه سلام دی په د یوم ولد هغه ورځ چې دی پیدا شو یوم یموت هغه ورځ چې دی مري و یوم یبعث حیا په هغه ورځ چې دی پورته کېږي جم دی واذکر فی الکتاب مریم یاد کا واقعه په کتاب کې قرآن کریم کې واقعه د مریم اذ انتبذت کله چې دا لاړه من اهلها د خپل اهل نه مکانا شرقیه طرف شرقی ته د هغه وخت دا داسې کور نه خو نو چې مثال دغه 2-3 مرلې کور دی دا ډاګې دي هغه ځای کې چې کوم دی خبره انګڼ تاو کړی دی په دې ډاګه کې یو کور دی بل داسې دا غونډې شړې میرې وې نو دا په دې خپل کور کې هغه وړاندې ځای کې چې کوم دی مثال په جریب کې کور دی شرقي سیټ ته هلته یو سیټ ته لاړه فاتخذت وینې من دونهم اخوا د دوی نه حجابا پرده هلته یې ځان نه څه کپړه مپړه تاو کړه چې دی غسل وکړي او ځان صفا کړي ماهواري تکلیف دی چې هغې نه ځان صفا کړي فارسلنا الیها موږ ورته ولېږه روحنا خپل روح دی هلته ځان چې کوم دی کپړې ویستې ځان صفا کوي چې وکړه د وړاندې نه سړی را روان دی جبریل د انساني شکل کې فتمثل لها د هغه دپاره په مثال کې شو په صورت کې شو بشرا سویه انسان برابر قالت دی ورته وی انی اعوذ بالرحمن بېشکه زه پناه غواړم په الله باندې من کستانه ان کنت تقیا تقي چې کوم دی وصف هم ویلی شي اسم هم ویلی شي وصف کې نو دی ورته وایي ته مه راځه که ته پرهیزګاره هم یې معنا بالکل مه راځه نه اهله خو جدا ټکې دی خو که یو نیک سړی راځي د هغه نه د ګناه خو څه خطره نه وي خو که نیک هم یې نو مه راځه دویم دا اسم کې دا یو سړی و چې کوم دی هغه تقي په نوم باندې ورانکار بدماش د سره د چا خبره منله نه نو دی ورته زما خواته مه راځه که تو هغه بدماش هم یې خو مه راځه نو قال د ورته وی انما انا بشک زه رسول ربک استاذ د رب ستایم له اهب لکی چې وبخم تا ته غلاما زکیه الک پاک تا ته چې کوم دی وبچې وبخم قال دیو وی ان یکون لی غلام څنګه بشي زما دپاره بچی ولم یمسسنی بشر او نه دی مسه کړی ما دپاره انسان بچی چې کېږي خو 2 لارې وي یا چې کوم دی نکاح وي لم یمسسنی بشر بنکاح او دیمه ښځه بد عملی ولم اکو بغیه بد عمله هم نه یم قال د ورته وی کذلک ته به همدقسې یې بې واده قال ربک ستا رب وی هو علی دا بچی درکول تا ته هین د آسان دی په ما ولنجعله دپاره دی چې موږ دا وګرځو آیتا للناس نشانه دپاره د انسانانو ورحمتا منا دا رحمت دی زموږ د خوا نه وکانه امر مقضیه دا امر دی چې فیصله کړی شوې ده فحملته د هغه امید شروع شو جبریل چې کوم دی پوکې ورته وکړو د هغې نه چې کوم دی د امید شروع شو فانتبذت به مکانا قصیا نو دی لاړه په دې امید سره مکان لرې ته 3 ګنټې وو 3 میاشتې وو یا عام معمول چې څنګه امید وي هغه شانتې ټیم په دې باندې تیر شو دی چې کوم دی دردونو د ولادت دا شروع شو اوس دلته د خلکو نه حیا کوي چې دلته د خلکو مخکې بچی پیدا کېږي نو ستا خاوند نشته څنګه دی بچی پیدا کړو نو د شرم د وجې نه د کور نه یو شړې علاقې ته لاړه
نو چې هغه شړې علاقې ته لاړ نو فاجاءها جاء تاسو وایي دا لازمي ټکی دی که نه جاء زیادون او چې به بفعال ته واړی نو متعدي شي نو فاجاءها راوستله دې لره المخاض درد ولادت مخاض دا فاعل د اجاء دی او ها دی مفعول مقدم دی ځکه باب متعدي شوی دی نو راوستله دې مریم لره درد د ولادت الی جذع النخله سټ د کجورې ته یو وچه کجوره به هغه سټ ته راله نو هغې لاندې چې کوم دی کجوره نیولې په هغه دردونه دي نو قالت ځان سره یې وویې یا لیتنی افسوس دی ما دپاره متو قبل هذا چې زمړه وی مخکې د دې نه وکنتو زه وی نسیه یره منسیه په هېرېدلو سره چې بلکل هیره پیره وی چې د چا زما تذکره هم نه کولی نو وجه داره چې یو خو سخته ده دویمه داره چې ماشوم پیدا شي نو خلکو ته به څه یم شرمیږي فناداها اواز وکړه دې ته من تحتها د لاندې طرف نه یا خو جبریل وړاندې ولاړ دی هغه ورته ووې یا همدغه موقع باندې عیسی علیه السلام پیدا شو هغه چې کوم دی د لاندې نه اواز کوي الله تحزني مه غمجنه کېږه مه خفه کېږه الله به دې انتظام کوي د صفایې قد جعل ربک تاخیصه ګرځولی ستا رب تحتکې لاندې ستانه سریه یو معنا د سردار دا کوم بچی چې پیدا شو تو خو پې خپې د عام بچی خو نه دی دا سردار دی دویم دته تسلي ورکوي ته مه خفه کېږه دې موقع کې خو یوازې ناست دی خوراک سکاک الله ستا د خوراک او د سکاک انتظام کړی دی دا نور انتظامات به الله کوي نو ګرځولی لاندې ستانه سریه نهر ستا نه لاندې اوبه بهیږي دغه اوبه سکه او خوراک وهزي الیک را سړوه خپل ځان ته بجذع النخله سټ د کجورې یو سټ دی ورکه دې لره حرکت پتا به کجور را پریوزي دا کجورې خورا دغه اوبه دې سکه الله دله انتظام وکړو په دې کې څو خبرې پرتې دي دا اوچ سټ د کجوري و یې وخوځوه یکدم دغه دی شین شو کجوري ونیولې پخې شولې څنګه چې الله په یکدم دا کجوره ونیولې پخې هم کړې په څنګه قدرت باندې همدقسې په خپل قدرت یې تعالی بې خاونده بچی درکو ښه په خپل قدرت یې تعالی بې خاونده بچی هم درکو دلته د الله قدرت وګوره که دویمه دا ده چې دا یوه ښځه ده او بیا د ماشوم پیدا کېدلو موقع ده په دې وخت کې د ښځې طاقت چرته او د کجوري سټ پسې لس سړي ونخله ونی شي خوځولی نو دا ښځه به کجوره څه وخوځوي دا اشاره یې دې ته چې دنیا ګوره دارې اسباب دی ښه ته به خپې نه غځې لږ پاسه وګرځه همت کوه چې کوم دی اخوا به الله پکې دله برکت اچوي نو ځان نه دې بې غیرته جوړ کړی چې کوم دی څادر سه یره ښځې هسې مزدوري نشته ښه او په کور کې پروت یې ماسپښین راپاڅېد نو څه خو شته چې دا دې اوبو څه به ډوډۍ وخورو نو پې مه غځوه دا دنیا ده لږ وځه بار ته وګرځه لږ همت وکړه پیسې وګټه ته م وخوره بچو ته م واچوه دا دارې اسباب ده یوه ښځه د هغې ته وایي دا ونې ته لاس واچوه ته زور که اخوا ته طاقت او ونه خوځول دا زما کار دی نو دنیا دارې اسباب ګوره بغیر د ونې خوځول نه ډوډۍ نه ورکوي ښه نو په خپو غځول الله تعالی ډوډۍ نه درکوي اسباب دي موسی علیه السلام سمندر مخې ته رالی د اوبه خو الله داسې هم بندولی شي خو نه داسې نه بندوي وایي امسا ورته راواچوه دا کار ته وکړه مخکې بندول زما کار دی د دې کاڼي نه خو اوبه داسې هم الله راایستې شوې داسې نه راوباسي وایي کاڼي ته امسا راواچوه د دنیا د اسباب به استعمال کې مخکې به توکل په الله کې کاڼي ته امسا راواچوله اوبه ترې روانې شوې سمندر ته امسا راواچوله لارې وله ورکړه دلته وایي لاس واچوه دې ونې ته وخوځوه دا ونه ته خپل زور وکړه اخوا به نور کار زه کوم دله نو کجورې را پرېوتې دریم ټکی دا دی چې داسې موقع باندې زنانه چې ماشوم پیدا شي د ټولو نه بهترین خوراک د هغې کجورې دي داسې موقع باندې چې ماشوم پیدا شي د زنانه د ټولو نه بهترین خوراک هغه کجورې دي وجه وله دا ده چې یو خو دا خوږ خوراک دی معده زر دا جذب کوي او سره طاقت یې زیات دی او سره په دې کې ګرمایش دی د بدن د زنانه زور اخیستی دی دله یخ خوراک ورکې نقصان کوي د ټولو نه بهترین خوراک په دې موقع باندې کجورې دي نو ځکه ورته الله وایي کجورې به وخوره او چې کله ماشوم پیدا نه وي که نه د زنانه امید وي نو دا یو قسم بوټی هغه ته بوی بوټی ورته وایي بوی سفرجل ورته په عربۍ کې وایي پښتو کې ورته موږ بوی وایو دا په دې غرونو علاقو کې چېرته یو نیم ځای کې هغه داسې د دې مالټې په مقدار د مڼې په مقدار باندې نو کچه غټم پکې نه هغې باندې داسې بور شانتي نه هغه بور به ترېنه لرې کوي په لاس باندې او ستغ غوندې لګي نو مفرح القلوب د طب یو کتاب دی هغه لیکلی دی چې د زنانه امیدي دا بوټی چې میوه چې خوري د دې دغه سفرجل
نو دا چې کوم دی د بچي دپاره مفید وي، د هغه صحت دپاره او د بچي چې کوم دی په صفایۍ کې د هغې دپاره چې کوم دی مفید او چې پیدا شي نو بیا کجوره دا چې کوم دی مفید دی چې څنګه حضرت مریم ته الله ورکړه. نو تو ساقط را پریوزي به په تا باندې حزي دا سڼ وها دا به چې کوم دی را پریوزي په تا باندې روته باندې جنیت هغه کجورې جنیت تازه فکولي دا کجورې خوره واشربي هغه نیغ نه پسې وبسکه وقري عینا خوږوه خپلې سترګې په بچي باندې الله بچی هم درکو. اوس تا سره یره د تهمت ده فاما ترین پس که وینې تا لره من البشر ته وینې یو کس د انسانانو نه احد یو کس فقولي ورته وایه اني نظرت للرحمن بېشکه ما منښته کړې الله دپاره صوما د روجې. چا سره د سره خبره مو نه کې ښه څوک مخامخ شوې خبرې نه کوم زما روجه ده. او پخواني دینونو کې د خبرو نه روجه وه. علامه الوسي ذکر کړي زموږ په دین کې د خبرو نه روجې نشته. د بدو خبرو نه خو به همیشه دي روجې خو عامې خبرې به نه بندې. نو لصومه روجه مې چې کوم دی نیولې فلن اکلم اليوم زه به خبر نه کوم نن ورځې انسیه د انسانانو سره. نو بس خوشحاله شوله خوراک سکاک برابر د بچي ذمواري بل چا واغسته. نو مخکې خو سره یره وه اوس خوشحاله ده چې کوم دی بچی په غېږ کې راغستی دی. نو فاتت به راوړه دغه بچی قومها خپل قوم ته تحملوه چې دا یې بار کړی و. زموږ شیخ به فرمیل افتخارا مخکې په یریدله وایي نسیه منسیه اوس چې ذمواري الله واغستله نو تحملوه ابتخارا اوس پې فخر کوي الله داسې بچی را کړی دی ښه. نو چې کله راله دې قوم ته خلک راجمع شو اله ستا خو خاوند نه و دا دې څه وکړه هغه ورته اشاره کوي زما روجه ده. ښځې سړي دا غونډ چې کوم دی څوک څه وي قرطبي دې ځای باندې ذکر کړي دي چې کوم دی یوه ښځه پسې را مخکې شوه چې کوم دی او لاس یې ورته اوچت کړه چې څپېړه ورکړي په شرمونو دې موږ وشرمولو چې لاس یې اوچت کړو چې هغسې لاس الله وچ کړو هغسې لاس وچ شو. نه خبرې نه کوي ځکه خو روجه ده. ماشوم عیسی علیه السلام په غېږ کې دی نو قرطبي ذکر کړي لاس یې سر یې راوچت کړو او دا لاس یې دې سر ته ولګو لاس یې دې سر ته ولګو چې کوم دی او دا تقریر یې ورته شروع کړ. نو ورته یې چې کوم دی قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا تا راته وکړه په یو څیز ناشنا یا اخت هارون ای خورې د هارون. یا هارون د دې خپل رور دی جوانی کې وفات شوی دی خو ډېر نیک سړی و. او یا هغه هارون علیه السلام مراد دی چې کوم د موسی علیه السلام رور دی څنګه هغه یو پاک انسان و داسې تم یو پاکه ښځه وې. ما کان ابوکې نو ستا پلار امرأ سوء انسان بد پلار خو د ډېر ښه سړی و. وما کانت امکې نه وه ستا مور بغیه بد عمله. نو دا ته پکې څنګه د دې نیکو خلکو نه بد عمله ښځه پیدا شوې. فاشارت الیه د اشاره وکړه د ماشوم ته. نو قالو دی ورته کیف نکلم څنګه من خبرې وکړو من کان هغه څوک چې په المهد په زانګو کې صبیه ماشوم. نو د چې کوم د سر اوچت کو عیسی علیه السلام او تقریر شروع کو. نو قال وفرمیل عیسی علیه السلام انی عبد الله بېشکه زه د الله بنده یم. اول نه وی د الله بنده یم ځکه دا خلکو ته وروسته خدای وی دی وی زه خدای نه یم زه د الله بنده یم. اتانی الکتاب راکوي ماله کتاب وجعلني ما به ګرځوي نبي پیغمبر وجعلني ما به ګرځوي مبارکه برکتي اینما کنتو چې زه کوم ځای یم. و اوصاري ماته امر کړی بصلات و زکات په مونځ او په زکات سره ما دمت حیا چې څو پورې زه جم دیم. قادیانین وی تاسو وی عیسی علیه السلام په اسمانونو کې جم دی نو هغه خو وی چې ما ته الله امر کوي په مونځ سره زه مونځ خو به کوي خو ما ته امر کوي په زکات سره. نو اسمانونو کې به د زکات چاله ورکوي نو څنګه جم دی شو دغه په اسمانونو کې دی هلته به زکات دی چاله ورکوي. موږ وایو عیسی علیه السلام به دنیا ته راځي ښه دا نه چې کینه هلته به ناستي دنیا ته به راځي 40 کاله به زندګي تیروي واده به کوي بچي به هغه وخت کې به بیا چې که د زکاتونه که پکې ون ورکوي به که نه. دویم زکات چې دا لازمیږي نو په مال لازمیږي. تاسو کې به ډېر مسلمانان هغه په ژوند کې زکات نه دی ورکړی مال ورسره شته دی نو د څه شي زکات ورکړي. نو عیسی علیه السلام سره په اسمانونو کې مال کم ځای کې دی او که تاسو نه رانئ زه تاسو پسې هلته مال ویسئ دی به طالب پسې موږ ورولېږو زکات به بیا ورکړي. زه تاسو پسې هلته مال ویسئ که نو هغه سره مال کم ځای کې دی زکات خو په مال باندې کېږي. که تاسو نران شئ هلته هم پسې مال یوړو انشاءالله دا دویم کار به پسې بیا موږ وکړو طالب به پسې ورولېږو به زکات وله ورکړي. نو ما دمت حیا وبرا بوالدتي زه احسان کوونکی هم د خپلې مور سره ولم یجعلني نه ده ګرځولی الله ما دپاره جبارا متکبره شقیه بدبخته. والسلام علی السلام دی په ما باندې یوم ولدتو هغه ورځ چې زه پیدا شوم یوم اموتو هغه ورځ چې مرم یوم ابعث حیا هغه ورځ چې بیا پورته کېږم جم دی. اموتو چې مرمه دا مرګ د حیات زندگی د دنیا ده
یو د برزخ ژوند هغه په خپل ځای دی، خو د دنیا په مرګ باندې هر انسان مري. ذالک دا عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام زوی د مریم دی، قول الحق بیان د حق، الذي هغه فيه یمترون چې پاغه کې دوی شک کوي. ما کان لله ندی مناسب الله د پر ان یتخذ من ولد چې ونیسي ځان د پر زوی، سبحانه پاک دی الله، اذا قضى امر کړ چې فیصله وکړي د یو کار، فانما یقول له بشک هغه تو فرمای کن موجود شفا یکون پس موجود وي. وان الله بشک الله ربي زما رب دی، وربکم استاسم رب دی، فاعبدوه دغه عبادت کوي. هذا صراط مستقیم دا دلار نیغه. فاختلف الاحزاب اختلاف کدی ډلو، یا د ډلو نه چې کوم دی دا مختلف جماعتونه دي. یهودیان ورته د بد عمله ښځې بچی وي، نصرانیان ورته د الله زوی وي، مسلمانان ورته د الله پیغمبر وي. یا دا اختلاف، یا اختلاف نه مراد په خپله د نصرانیانو دی. د وړاندې وی چې دا درې ډلې شوي دي. بعضو دا وی چې دا د الله زوی دی، بعضو وی دا دریم خدای دی، او بعضو وی د کې حلول دی، الله د سره یو ځای شوی دی. فاختلف الاحزاب اختلاف کو د ډلو من بینهم په خپل منځ کې، فویل للذین هلاکت دغه کسان د پاره کفرو چې کافران دي، من مشهد یوم عظیم د حضور د ورځې لوی نه چې دا د قیامت ورځ ده. اسمع بهم دوی باندې ښه چې کوم دی اورول وکړه، و ابصر او ښه په دوی لیدل وکړه، د ارس ورته وښیه چې ویني. یوم هغه ورځ اتود نه چې دی به راځي زمون خواته، لکن ظالمون لیکن ظالمان الیوم نن ورځې فی ضلال مبین دا دي په ګمراهۍ ښکاره کې. وانذرهم دی ویره و یوم الحسرة د ورځې د افسوس نه. د قیامت یو نوم دی ته حسره وي، افسوس. کافران خو ښکاره ده چې هغې به افسوس کوي، دغه وخت تباه دي. مسلمانان به هم افسوس کوي ښه، هر مسلمان به افسوس کوي چې ما دا کم عمل کړی د دې ډېر مې ولې نه کوو، د دې نه ډېر هر سړی به افسوس کوي چې ما د دې نه ډېر ولې نه کوو، لږ به ښه مې ترقي کړې وه. اذ قضی الامر کله چې فیصله شي کار، وهم دوی به فی غفلت په غفلت کې، وهم لا یؤمنون دوی به ایمان نه راوړي. انا نحنو بېشکه موږ نریث الارض په وراثت کې وړو ځمکه، ومن علیها هغه چې په دې ځمکه دي، دا ځمکه او د هر څه به د مخلوق نه خالي شي، الله یې ماته به پاتې. و الینا یرجعون ماته به دوی واپسې وي. واذکر فی الکتاب یاد که قرآن کریم کې ابراهیم واقع د ابراهیم علیه السلام، انه بېشکه دی کان صدیقا نبیه دا رښتونی پیغمبر. اذ قال لابیه کله چې دوی خپل پلار ته یا ابتي ای باباجي، لم تعبدو ته ولې عبادت کې ما د هغه چا لا یسمعو چې هغه اوري نه، ولا یبصرو ایني نه، ولا یغني عنک نشي بچ کولی استانه شیئا څه شی. یا ابتي ای باباجي انی قد جاءني بېشکه زه ما ته راغلی من العلم علم، ما لم یأتک هغه علم چې تا ته نه دی راغلی، فاتبعنی زما تابعداري وکړه، اهدک زه به وښیم تا ته صراطا سویا لاره نیغه. یا ابتی ای باباجي لا تعبد الشیطان، ته عبادت مه کوه د شیطان. د شیطان خو څوک عبادت نه کوي، معنا دا ده چې د دې بوتانو د غیر الله عبادت دا په امر د شیطان دی. نو دا عبادت د غیر الله داسې دی چې دا د شیطان عبادت دی. نو ان شیطان بېشکه شیطان کان للرحمن دی د الله د پر عصویا نافرمانه. یا ابت ای باباجي انی اخاف بېشکه زه یریږم ان یمسک چې وبرسي تا ته عذاب من الرحمن، عذاب د الله د خوا نه، فتکونه شیبة للشیطان شیطان د پر ولی یا دوست. قال پلار ورته اراغب انت ته اعراض کوونکی عن آلهتی عن عبادت آلهتی، ابراهیم ورته زمونږ د الهو د عبادت نه اعراض کې. یا ابراهیم اے ابراهیم علیہ السلام لئن لم تنتهی که تمن نشوی دی خبرنا لارجمنک زبتا اولم پکانو به د سنگسار کما و چې نه سمیږي نو وهجرني جدا شه زمانه ملی یا ډیره زمانه ما سره مه ملاویږه. نو قال ابراهیم علیہ السلام ورته سلامون چې کوم دی معنا وسپي هم ویلی شي. ته خو ما ته وایې بابا چې په کاڼو به دې ولمه، خو زه درته وایم چې سلامون زما د خوا نه سلامتیه ده علیکه پتا بابا زه دې په کاڼو نه ولم. ښه دویم چې کنه سلام متارکه هم اغستی شي. یو سړي سره خبره کې هغه په خبره نه پوهېږي نو ته السلام علیکم، ته په خبر نه پوهېږې، د سلام د متارکې وي جاهل پرېږده. نو سلام علیک پتا دی سلامی ساستغفر لک زر دې چې زه بخښنه غواړم ستا دپاره ربي د خپل رب نه، انه بېشکه زما رب کان بي حفیه دا دی په ما باندې مهربانه. واعتزلکم زه جدا کېږم ستاسو نه، وما تدعون هغه چې تاسو بلئ من دون الله غیر د الله نه. وادعو ربي زه رابلم خپل رب عسا قریبه د الله اکونه چې زه نشم بدعاء ربي بلنه د خپل رب باندې شقیه بدبخته. فلما اعتزلهم کله چې جدا شو ابراهیم علیه السلام د دوی نه، وما یعبدون هغه چې دوی له عبادت کو من دون الله غیر د الله، وهبنا له من ابخذت اسحاق و یعقوب، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام. د اسماعیل علیہ السلام تذکره پکې دلته ځکه نشته چې دا ابراهیم علیہ السلام د پلار سره خبره کوي،
دا د ازر د خاندان تذکره ده او د ابراهیم علیه السلام بچی د ازر په خاندان کې دقه دی یوې زوی دی او بل نوسی دی او هر چې اسماعیل علیه السلام د هغه دې خاندان نه خو نه دی هغه چې هجرت کوي په لار کې د مصر د بادشاه لور د چې کم دی هاجره هغه سره نکاح کیږي او بیا د هغه نه پیدا کیږي او دلته ذکر د خاندان ازری دی نو ځکه پکې د هغه ذکر نشته هغه پسې وروسته ځان له مستقل دا روان دی وکلا دا هر یو جعلنا نبیا ما ګرځولي دي انبیا ووهبنا لهم وبخو دوی ته من رحمتنا د خپل رحمتنا وجعلنا لهم ما ګرځولي دوی دپاره لسان صدق جبر رښتوني جبر رښتوني دا معنی ذکر رښتوني هر سړی د هغوی ښایسته صفت بیانوي عالیه اوچته واذکر فی الکتاب موسی آیات کا قرآن کریم کې واقع د موسی علیه السلام انه بېشکه دی کان مخلصا دیو خالص الله ځان دپاره خالص کړی وکان رسولا نبیا داو رسول پیغمبر په رسول او په نبی کې څه فرق شتی د صاحب د عقاید نصفیه او شرح عقاید والا ذکر کوي د منځ کې تساوي ده هېڅ فرق پکې نشته تساوي ده هغه زور په دې اچولی متن او شرح او بعضې په دې کې فرق کوي نو فرق دا ذکر کوي چې رسول هغه ته وایي چې د هغه سره شریعت وي متجدد او نبی هغه چې د هغه سره نوی شریعت نه وي په دې باندې به اشکال وي چې نوی شریعت او متجدد نو الله خو دنیا ته صرف څلور د پاسه سل کتابونه رالیږلي دي او رسولان په حدیث کې 314 راغلي دي نو کوم ځای کې دوی سره شریعت متجدد راغلی نو شاه اشرف علي صاحب بیا د هغې نه جواب کړی دی او فرمایي رسول هغه ته وایي چې د هغه سره شریعت وي متجدده یا چې کوم د څه قانون ورسره نه وي یا هغه ته ورکړی شوي چې کوم د حجت باهره شریعت ورسره دی دین ورسره دی څه داسې غلبه او حجت ورکړی شوی دی نه وی دې ته رسول ویلی شي ښه نو اوس چې کوم حضرات فرق نه کوي د رسول او د نبي منځ کې خو دا دواړه د هغه صفتونه دي د موسی علیه السلام هم رسول دی هم نبي دی دواړه صفتونه دي او چې څوک پکې فرق کوي نو دلته خو دواړه ذکر شوي دي نو بیا څنګه پکې فرق رالی نو بیا به داسې وایي وکان رسولا داو رسول بعد الهجره ونبیا قبل الهجره هجرت نه مخکې دا نبي و ځکه الله له کتاب نه ورکړی چې کله هجرت وکړو نو بیا میدان تهی کې ولا کتاب ورکړو نو اوس رسول شو ونادیناه موږ دته آواز وکړو من جانب الطور الایمن د جانب د طور ایمن ښي طرف نه وقربناه موږ دی نږدې کو ځان ته نجیا جرګه کوونکې ووهبنا له موږ وبخو دته من رحمتنا د خپل رحمت نه اخاه د غرور هارون نبیا هارون علیه السلام پیغمبر هغه ته نبوت ورکو واذکر فی الکتاب اسماعیل یاد که په کتاب کې واقع د اسماعیل علیه السلام انه بېشکه دی کان صادق الوعد دا رښتونی وعدې والو وعده کې صادقو وعده کې څنګه صادقو نو دوه قوله باندې اکتفا کوو یو قول دا دی چې کله بابا خوب وکتو نو دته وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بچوړی خوب کې دی نه به علالوم دی وانظر ماذا ترى ستا څه خیال دی ملګرتیا به را سره وکړي اسماعیل علیه السلام ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر باباجي اقسې وکړه دی ورسره وعده وکړه بیا پکې ورځې تېرې شولې او بیا هغه پسې پړي او رسۍ راواغېستل او ځان سره یې بوتو بیا باندې ورسو هلتې راسملو حق خپله وعده باندې ولاړ دی ماره یې ورته کېښوله صادق الوعد بابا سره چې څنګه وعده کړې وه هغسې یې سر ته ورسوله دویم یو ځل د سره ملګری دی روان دي په سفر باندې نو ضرورت پیدا شو د خوراک ملګری ته کېنه زه به دې کلي نه لږه ډوډۍ در راوړم هغه ته ته کېنه زه راځم اسماعیل علیه السلام یې کېنو هغه چې لاړ خوراکه مرکه پیدا کوله په خپله دی ته نه هېر شو په مخه لاړ 3 ورځې وروستو رالی یا ویلی شي کال وروستو رالی او د هغه شانې په انتظار ورته ناست دی صادق الوعد څنګه چې دا صادق الوعد ابو داود کې به تریت راشي به دې ویلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملګری دی نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته ته کېنه زه راځم دا پلانې څیز راوړم پیغمبر علیه السلام ورته کېناست هغه لاړ ورک شو 3 ورځ باندې رالی نبی علیه السلام 3 ورځې ورته هلته انتظار کوو نو چې 3 ورځ رالی ورته ویې ډېر تکلیف کې دې واچول صادق الوعد کا اسماعیل علیه السلام و پیغمبر علیه السلام تمام انبیا صادق الوعد دی هلته حدیث تشریح کې دا ده چې دا مقصد نه دی چې نبی علیه السلام دقلته ناست دی منځونه نه کول ولې وده کېده نه خوراک دا زندگی ده خو دا وعده د معاملات دي خلک چې معاملات کوي نو سحر راشي دکاندار دکانداری کوي پټی کې زمینداره کېږي بابو سې خپل کار کوي ماسپخیم چې شي بیا خلک ځي کور ته خپل مونځ کوي خپله خوراکه کوي بیا راشي خپل کار ته مازدیګر بیا لاړ شي نو نبی کریم علیه السلام به دقسې سهار رالی هلته به په هغه لارو ته انتظار ماسپخیم شو بیا به خپل مونځ خپل کار بیا وکړو ماسپخیم نه وروسته بیا رالی
بیا به ورته په انتظار ناست ماښام به شو بیا به خپل کور ته لاړ شپې ته سهار به بیا رالی داسې درې ورځې ته انتظار وکړو وکان رسول النبي دا رسول پیغمبر وکان یامر اهله دی امر کو خپل اهل ته بصلات په مون سره و زکات او په زکات سره وکان عند ربه مرضیا او دیو د الله په نسبت باندې غوړه واذکر فی الكتاب ادریس یاد کا په قران کریم کې واقع د ادریس علی السلام انه بشک د کان صدیق النبی دا رښتونی پیغمبر ورفعناه مکانا علیا ډیر واقعات دلته مفسرینو ذکر کړي دي د دې رفعنا دو احتمال ویل شي رفعت معنوي ویلی شي رفعت حسي ویلی شي نو ځینې حضرات رفعت معنوي وي ورفعناه موږ دی اوچت کړی مکانا علي اوچتې مرتبې ته چې د پیغمبر دا ډېر لوی پیغمبر دی دا پخوانی پیغمبر دی د نوح علیه السلام نه مخکې تیر شوی دی او رفعت حسي ویلی شي ورفعناه موږ دی اوچت کو په حس کې مکانا علي اوچت مقام څلورم اسمان ته الله اوچت کړی دی نو بعضې دا فرمایي چې دی په څلورم اسمان کې جمدی دی نه دی وجنه خیالي ذکر کړي دي چې څلور انبیا هغه جمدي دي دو په اسمانونو کې دي ادریس علیه السلام او عیسی علیه السلام او دو په ځمکو کې دي خضر علیه السلام او دا رنګې چې کوم دی دا چې الیاس علیه السلام وایي دا په ځمکه کې جمدي دي بیا د دوی په ژوند کې اختلاف د علماو شته چې یاره دی جمدي دي او که نه دا وفات دي یو قول پکې د ژوند اوم شته چې او دا جمدي دي اولئک الذین دا هغه کسان دي انعم الله علیهم چې الله انعام کړی په دوی باندې من النبیین د انبیاونه من ذریة آدم د اولاد د آدم علیه السلام نو من د هغه چا نه حملنا چې موږ بر کړي مع نوح د نوح علیه السلام سره ومن ذریة ابراهیم او بعضې د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه دي و اسرائیل او اولاد د یعقوب علیه السلام دي او من د هغې نه هدینا چې موږ ورته هدایت کړی واجتبینا موږ غوره کړي اذا تتلی علیهم کله چې لوستی شي په دوی باندې آیات الرحمن آیاتونه د الله خرو دی پریوزي سجدا سجده کوونکي و بوکیه او جړېدونکي فخلف من بعدهم دا خو صالحان نیکان خلکو جانشین شول د هغې نه رستو من بعدهم خلف نه اهل جانشین یو خلف وي هغه نیک خلیفه ته وي یو خلف وي نه اهل خلیفه ته وي د دوی جانشین نه اهل خلک رال د هغه نه اهلیت صفات دو ادواغ الصلات دی برباد که منځو نه اهل په غلطو صفتونو کې د ټولو نه خطرناک صفت وي منځونه برباد کړه واتبعوا الشهوات دی تابعداري وکړه د خواهشاتو فسوف یلقوا نظر دی چې دی به مخامخ شي غیا د جهنم کندې سره غیا یو کنده ده الا من تاب مگر هغه څوک چې توبه وباسي و آمن ایمان راوړي و عمل صالح او عمل وکړي نیک فاولئک پس دا کسان یدخلون الجنه دی به داخلیږي جنت ته ولا یظلمون شیئا او دوی به ظلم نشي کېدی شیئا د څه شی قلیل جنات عدن جنتونه د همیشګرۍ دي التي هغه وعد الرحمن چې وعده کړي الله عباده د خپلو بندګانو سره بالغیب په غیبه سره انه بېشکه دا کان وعده مأتیا دا وعده د راتلونکي تا ته مأتیه من آتیه اسم فاعل معنا سره لا يسمعون فيها دی بنوري په جنت کې لغوا بهوده خبرې دلته چې بهر اوزي ګوري نو څوک کنځلې کوي څوک به څه وي نو سړی مجبورا په دې غوږونو کې ګوتې کېدي چې دا بکواس نه ورم جنت کې وجي دا بکواسونه نه ښه الا سلام مګری به سلامونه فرشتې سلام اچي جنتیان یو بل ته سلام اچي ولهم دوی د پاره به رزقهم رزق فیها په دې جنت کې بکرتن و عشیه سبا بیګا دوی د پاره رزق د سبا بیګا نه معنا ارس پریدي خډیر خدا مقصد خوب نه دی چې ته بس صرف ناست او خورم دا ژوند دی ژوند کې مختلف سیزونه نو د رزق آلته به خپل ټیمې سهار د رزق وخوړو اوس ګرځه خادمان در سره دي ودونه دي کړي دي هورې در سره دي ګرځه چکرې لګوي د ملګرو خواته لاړ شه کله څه کې بیا چې مازدیګر شو چې کم دی نو بیا خلک ډوډۍ وخوري نو یو سیز چې ډېر وي د هغې مقصد نه چې ته به همیشه دپاره چې ګینې هغه ته پروت یې بیا عموما رزق دا دوه ټیمۍ ښه دا درېم پکې خلکو بدعت شروع کړی دی بلکې یو ټیم رزق وي ورځ کې بس دا کافي زیات نه زیات پخوا نه دوه ټیمه به سحر ماښام نو سحر چې مثال په طور نبی کریم علیه السلام چې اشراق مونځ وکړو نو اشراق نه بعد به بیا چې کنده کاسه راوړی شوله غټه خوراک به پکې مات شوی و چې څومره هزارات طالبان به ترېنه تو شو دغه یو ټیم ډوډۍ به بیا چې کوم دی مازدیګر دغه ټیم خوراک بعضې اطرافو کې اوس همداسې وي ښه مازدیګر خوراکي بیا وروسته نه بس ماښام د وروسته چې کوم د خپل عبادتونه یې ماخوستن پسې وده کېدلي دغه دوه ټیمه خوراکي مونږ خو هغه هر څیز ګډوډ کړی دی نو بکرتن و عشیه
تلک الجنة التي دا هغه جنت دی نورث موږ په وراثت کې ورکو من عبادنا خپلو بندګانو ته من کان تقیا چې څوک وي پرهیزګاره نورث وراثت کې ورکو دوه معنی د مخکې کړي وي وما نتنزل روایاتو کې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبرین ته تپوس وکړو ته ډېر راځه کنه ډېر راځه نو دی که ښه ډېره تسلي وي نو الله د هغې د خوا نه د هغه په خوله جواب کوي داسې ورته وایه موږ نه نازلېږو الا بامر ربک مګر په امر د رب ستا چې الله اډر وکړي نو بیا ځم ښه داسې په خپل سر خو نشم راتلی له د الله دپاره ما بین ایدینا هغه چې زموږ مخې ته دي وما خلفنا چې زموږ نه وروستو دي وما بین ذلکه چې دی په منځ کې دي وما کان ربک نسیا نه دی ستا رب یېرونکی رب السماوات والارض د الله مربي د اسمانونو د ځمکو دی وما بینهما چې دی په منځ کې دي فاعبده د هغه عبادت کوه واصطبر لعبادته صبر کوه د هغه په عبادت هل تعلم له آیا ته پیژنې الله دپاره سمیه هم نامې د الله سره په نوم کې بل څوک شریک شته نه نه پیژنو څوک نشته ويقول الانسان وی انسان اذا ما مت کله چې زه مړ شم لسوف اخرج حیا زر دی چې زه به راویستی شم جم دی مړ شم نو به جم دی کېږم اولا یذکر الانسان الله فرمایي ولې نشي یاد دی انسان ته انا خلقناه بېشکه ما دا پیدا کړی من قبل پخوا ولم یکن شیئا دا اسم نو تنشوي الله پیدا کړي نو دوباره دی به څنګه قیامت کې نشي اوچتولی فوربک قسم دي ستا په رب لنحشرنهم خامخا به زه دوی راجمع کړم والشیاطین او شیطانان ثم لنحضرنهم به به دوی حاضر کړم حول جهنم چاپېر د جهنم نه جیسیه پړ مخې پراته ثم لننزعن بیا به زه راوباسم من کل شیعة د هر لوی جماعتنا هر غټه ډله کې اب تیرا بلکم ایهم کم یو په دوی کې اشد علی الرحمن دا سخت دی په الله باندې عتیه په سرکشی کې کم چې غټ سرکش دی هغه تیرا بیر کم دا به حساب جهنم ته روان دی ثم لنحن بیا خامخا موږ اعلم ښه پوهېږو بالذین په هغه کسانو هم اولا چې دا حقدار دی بها په جهنم سویلي یا داخلېدلو کم د جهنم حقدار دی داخلېدلو جهنم ته بوزو وان منکم نشته په تاسو کې الا واردوها مګر خامخا ورتونکي دی جهنم ته واردوها ورتونکي دی جهنم ته دی ورود څه معنا ده ورود په معنا د دخول سره هم راځي او ورود په معنا د تیرېدلو عبور سره هم راځي حضرت علی صاحب عبدالله ابن عباس صاحب هغوی معنا کوي د دخول علي صاحب عبدالله ابن عباس صاحب معنا کوي د دخول نو هغوی وایي ان منکم نشته په تاسو کې یو کس هم مسلمان کافر ار سړی الا واردوها مګر وارد داخلوها جهنم ته به یو ځل داخلېږي خو کوم چې کافر دی هغه به پاتې شي او کم چې مسلمانان دي هغوی به بردن و سلاما شي جنت جهنم په هغوی باندې یخ شي هغه به په پورې وځي خو دې معنا کوي په دخول سره اوس دې معنا دخول ولې کوي مختلف دلیلونه لومبې د فرعون په شان کې د مخکې مضمون وی الله د هغې حال ذکر کوي فاوردهم النار وبئس الورد المورود دا فرعون اوردهم هلته ورود ټکی راغلی ورود څه معنا ده اوردهم النار دا قوم جهنم ته داخل کو ورود معنا ده دخول آلته جهنم داخلول دلته مو چې کوم دی ورود جهنم ته داخلېدل دي لہذا دا د دخول معنا ده دویم بله موقع باندې الله فرمایي لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها لو کان هؤلاء آلهة کدا خدایان وی چې څنګه تاسو ته خدایان وایي ما وردوها دی به نو داخل شوي دی جهنم ته پته لګي ورود معنا د دخول دریم دلته وروستو الله ذکر کوي ثم ننجي بیا خلاصیه ورکو نو دا تنجیه چې راځي نو پته لګي داخل شوي دي جهنم ته خو دا نیکان ته الله خلاصوي نو دا ورود معنا د دخول او وروسته پې دا استثناء قرنه چې ننجي الذین اتقوا دوی دا معنا کوي دخول معنا علي صاحب دا معنا کوي عبدالله بن مسعود صاحب هغه دخول معنا نه کوي هغوی وایي چې کوم د ورود صرف ورتلل دي ورشه چې کم دی او بیا پورې وتل دي داخلېدل پکې نشتی هغوی چې کم دی دلیل عبدالله صاحب دا ذکر کوي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون د جهنم نه به ډېر لرې وي لا يسمعون حسیسها د جهنم کشار بم نوري د جهنم کشار به هم نوري ځکه دا تې لرې دي داخل دخلېدل په کم ځای کې دي دویم دلیل ذکر کوي موسی علیه السلام چې هجرت وکړه کنعان ته لاړ نو څه وایي ولما ورد ماء مدین ورد ماء مدین دا معنی چې اوبو کې ننوتو ننوتلو معنا خو نه ده ولما ورد ماء مدین
د اوبو خواته ورسېده. نو دلته هم دی چې کوم دی واردوها د جهنم سر ته به ورسېږي، نور دخول پکې نشته. نو دا دواړه قوله د صحابه و حضراتو نه نقل دي. کان علی ربک د دستا پر رب باندې حتما مقضیه لازمی فیصله. ثم ننجي الذین اتقوا باخلاص ورکوم هغه کسانو ته چې هغوی تقوا کوله، ونذر الظالمین پرېږدو ظالمان فیها په دې جهنم کې جیسیه پړ مخې پراته. واذا تتلى علیهم کله چې لوستی شي په دوی باندې آیاتونه زما آیاتونه بینات واضحه، قال الذین کفروا وی هغه کسان چې کافران دي للذین امنوا مؤمنانو ته ای الفریقین کم یو په دوو ډلو کې خیر مقاما غوره دي په اعتبار د مقام سره، د چا مجلس غوره دی، و احسن ندیه او غوره دي په اعتبار د مجلس سره. وکم اهلکنا ډیر مهلاک کړي قبلهم د دوی نه مخکې من قرن د کلو والا پیړو والا هم احسن هغوی غوره اساسا په سامانونو کې. ستاسو نه مې بهتر سامانونه ورکړي ورئي او په منظر کې چې تا ورته کتل ښایسته شکلونه ښایسته صورتونه مې موږ ورکړي، سامانونه مې هم ورکړي، د دې هر څه سره مې لرې کړه. قل ورته من کان فی ضلاله هغه څوک چې په ګمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن زیات دي کې هغه دپاره الله پاک یمدد دا امر دی، امر په معنا د اخبار سره. نو مدد له الرحمن الله هغه دپاره زیات کړی دی، مد په زیاتوالي سره الله له هر څه ډېر ورکړي دي. حتی تر دې ادار او کله چې دی راشي ویني ما یوعدون هغه چې دوی سره وعده کوي شي، اما العذاب یا خو عذاب و اما الساعه یا قیامت. فسوف یعلمون زر دی چې دوی به پوه شي من هو شر مکانا څوک دی شر په مرتبې سره، و اضعف جند او کمزوری دی په اعتبار د لښکر سره. ویزید الله الذین او زیاتوي الله هغه کسان دپاره اهتدو چې هغوی په هدایت دي، سوله زیات کې هودن هدایت. والباقیات الصالحات او باقی پاتې کیدونکي نیک اعمال خیر دا غوره دي عند ربک پنیز د رب ستا ثوابا په اعتبار د ثواب سره، و خیر مرد او دا غوره دي په اعتبار د واپسې چې ته واپس ورځې نو هغه خپل نیکو اعمالو ته ورشي، خیر مرد خیر مرجعه. افرأیت الذي خبر را که د هغه کس کفره چې دی کفر کوي بې آیاتنا زما په آیاتونو، وقال او دی وایي لأوتین خامخا به راکړی شي ماته مالا و ولدا مال او اولاد. یو غریب صحابي دی خباب صاحب دا لوار انګر دی، یو بل بدماش چې کوم دی خان نواب کافر عاص په هغې له چېته لورونه تېر کړي دی چې بل څه کار کړی خو قرض یې پېښوتی دی. نو دا غریب صحابي خباب صاحب هغه ته ویل که ملک صاحب زما هغه پیسې راکړه که نه. نو هغه ورته ویل ته مسلمانې زموږ د دین ته راشه بیا به دله درکړم، موږ سره کافر شه بیا به دله درکړم. د ورته کافر کېږم خو هغې پورې نه چې ته مړ شي او را جمدی شي قیامت ته راشي نو ستا خبره نه منم. وی ښه زه چې مړ شم بیا به را جمدی کېږم، چې بیا را جمدی کېږم نو دلته هم نه وابیم، چې هلته را جمدی شم هلته به هم نه وابیم، ستا قرض هم هلته بیا درکړم دله. نو الله وی تا ته دا چا ویلی دی چې دلته یې مال درکړی هلته به هم در کوم، لأوتین مالا و ولده. دا د چا وینا ده چې د کافر قیامت نه مني د هغه خبره ده. موږ مسلمانان کله نه پوهېږو داسې خبرې موږ دلته پیسې راکړه بیا نه آخرت کې غواړه، ښه بیا نه آخرت کې غواړه. اوس خو ته په خپله ځوانۍ بدماشۍ باندې په غرور کې یو ځل د الله ونیسي بیا ته داسې ووایه، ښه دا د کافرو خبرې د مسلمان داسې خبرې نه وي. اطلع الغیب الله فرمایي دی خبر دی په غیبه، ته په غیبه خبرې چې هلته به تاله مال اولاد در کوم. ام اتخذ یاده نیولې عند الرحمن د الله په نسبت باندې عهده وعده الله د سره وعده کړې ده. کله هرګز داسې نه، نه خو دی په غیبه خبر دی نه د الله وعده شتې، او دا تا چې کوم بکواس وکړو سنکتبو زر دی چې موږ به لیکو ما یقولو هغه چې دی وایي، ونمد له موږ د هغه دپاره مهلت ورکوو من العذاب زیاتو د هغه دپاره د عذاب مد دا په زیاتولو سره، ونریسه موږ په وراثت سره وړو ما یقولو هغه چې دی وایي. دا تمامې خبرې الله وایي زما علم دی ما ته پاتې دي. ویأتینا فردا دی به راځي زما خواته یوازې، واتخذو دوی نیولي من دون الله غیر د الله نه الهة خدایان، لیکونو لهم چې شي دوی دپاره عزت. کله هرګز داسې نه ده، سیکفر نظر دی چې هغې به کفر کوي بې عبادتهم د دوی په عبادت، ویکونون او شي به علیهم په دوی باندې ضد الټا. علم ترى ته نه ګورې ان ارسلنا شیاطین بېشکه موږ لیږو شیطانان په کافرانو تعزهم دوی تیزوي عزا په تیزولو سره. فلا تعجل تلوار مه کوه علیهم په دوی باندې چې ګینې ته وایې زر العذاب راشي. انما نعد لهم بېشکه موږ شمیرو دوی دپاره عده په شمیرلو سره، دوی خپل ټیم دی کلونه وله شمیرو، میاشتې وله شمیرو، هفتې وله شمیرو، ساګانې وله شمیرو. یوم هغه ورځ نحشر المتقین چې موږ راجمع کړو متقیان الی الرحمن الله ته وفدا میلمانه، دا به د الله میلمانه
وفد راکبین پسورلو باندې به د الله خواته راځي ونسوق المجرمین من بروان کو مجرمان الی جهنم جهنم ته وردا تگی مرګ هم د تندې دی برزخ هم د تندې دی حشر هم په تنده جهنم ته روانم تگی لا یملکون شفاعه دی به مالکان نه د سفارش الا من اتخذ عند الرحمن الا من دا من چونکې دی کې اعراب مقدر معنوي وي دا په حالت رفعي کې ویلی شي او حالت نسبي کې ویلی شي نو که حالت رفعي کې ووایي بیا معنا دا ده لا یملکون شفاعه دی مالکان نه د شفاعت هېڅوک هم سفارش نشي کولی ښه الا من هغه سړی سفارش کوی شي اوس دا شفیع دی هغه سړی سفارش کوي اتخذ عند الرحمن عهدا چې د الله سره دې نیولې دا وعده جی عالم دی نو سفارشونه کوي چې چا علم الله قبول کړي همدارنګې چې کوم دی شهید دی چې د چا شهادت الله قبول کړي قاري دی نو دا الله قبول کړي بیا به دی سفارش کوي دا من په محل د نسب کې ویلی شي لا یملکون شفاعه د مالکان د سفارش الا من مگر د هغه چا دپاره به سفارش کیږي اتخذ عند الرحمن چې د نیولې د الله سره عهد واده کم از کم کلمې بیلې ده مسلمان دی کلمې بیلې هغه دپاره سفارش کیږي وقالو وی د اتخذ الرحمن نیولې الله ځان دپاره ولده زوی لقد جئتم تاقي سره تاسو راته وکړه شیئا ادعا په یو څیز ناشنا په یو څیز منکر تکادو السماوات قریب چې اسمانونه یتفطر نه دا سیری شي منه د دې کلمې نه تاسو دومره خطرناکه کلمه ووایئ چې د الله زوی ده چې د اسمان تېنه سیری شي وتنشق الارض او سیری شي دا ځمکه او تخیر الجبال ورغړي دا غرونه حد دا په رغړېدلو سره دا دومره خطرناکه کلمه ده ولې دا اسمان سیری شي ځمکه سیری شي غر ورغړي ان په دې وجه دعو للرحمن چې دی رابلي الله دپاره ولده زوی وما ینبغي للرحمن نه دي مناسب د الله دپاره ان یتخذ ولده چې ونیسي ځان دپاره زوی ان کل من فی السماوات والارض نه دي تمام هغه چې د اسمانونو په دې ځمکو کې الا آت الرحمن مګر راځي به د الله مخې ته عبدا په بندګۍ دا د الله بندګان دي لقد احصاهم تاخي سره الله دوی شمیرلی دي دوی شمیرلی مفصل هم دا یو کس نوم وعدهم او به شمیرلی عدا په شمیرلو سره اجمالا اخیره کې ټوټل لرئیسته دی چې دومره خلک به جنتیان وي او تفصیل سره شمیري دا جهنمی اخیره کې ټوټل رئیس دي دومره به دا جهنمیانی وکلهم دا ټول آتیه راځي به د الله مخې ته یوم القیامه په ورځ د قیامت فردا یوازې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بېشک هغه کسان چې ایمان راوړي او نیک اعمال کوي سیجعل لهم الرحمن زر دی چې وبګرځي دوی دپاره الله پاک ودا محبت الله به د دوی محبت پیدا کړي کم انسان چې نیک وي او د الله خوښ وي الله جبریل ته ووایي جبریل زما دا بنده خوښ دی ښه زه ورسره مینه کوم ته مو سره مینه کوه جبریل سره مینه شروع کی اسمان مخلوق ته وی دا بنده ګور د الله ډېر خوښ دی فرشتې مو سره مینه شروع کی د بل اسمان خبره روانه ځمکې ته راکوز شي د ځمکې دا مخلوق مو سره مینه شروع کی د ځمکې دا مخلوق سره هم مینه کوي د هغه دپاره قبول کیښودی شي هر سړی ورسره مینه کوي عبدالله ابن عمر صاحب روان دی چې لار بنده ده ولې لار بنده دی چې مخکې زمری ولاړ دی لار نشته دی نه وخت ټوپک خو نشته بل څه خو نشته څوک نږدې ورتلی نشي عبدالله صاحب پسې ډایرک ورغی دی غوږ نه ونیو دلته څه کې یا لکه زمریه ته په دې هواره کې څه کې دا خو ستا ځای شه به ځنګل ته ځه زمری روان شه عبدالله صاحب ته ترې نه یریږي وایي کم انسانان چې د مخلوق نه یریږي که هغه مخلوق الله په هغه مسلط کړي او چې د مخلوق نه یریږي د خالق نه یریږي د مخلوق به الله ستا تابع کړي د خالق نه یری اختیار کړه نو قبول دې ته وایي که نه تاسو دنیا کې اوس هم ګورئ څومره بعضې نیکان خلک چې کم دی نو هر سړی غواړي چې صرف زما سره یوه نوڼۍ ډوډۍ وخوري که نه منت ورته کېږي چې زمونږ کور ته لږ شانتې راشئ که نه دا ورته ولې هغه کې خو یو انسان ته یو انسان هغه دی نو سیجعل لهم الرحمن الله به در لپاره وګرځي اودا محبت د خلکو په ړونو کې د هغه سره محبت او مینه واچوي فانما یسرناه بېشکه موږ اسان کړی قرآن کریم بلسانک ستا په ژبه تی په اسان لولې لتبشر به المتقین دپاره دی چې ته زیره ورکړې په دې باندې متقیانو ته وتنذر به ته ویره په دې سره قوم لد قوم جګړمار مکې والا دا جګړمار خلک دي دا چې کوم دی ته پې ویرې وکم اهلکنا ډېر مو هلاک کړي قبلهم د دوی نه مخکې من قرن د کلو والا ډېرې پیړۍ مې بربادې کړې حال تحس منهم آیا ته محسوس یې د هغوی نه حس په حواسو باندې ته نه څوک کیني چې په سترګې ویني لاس ورسره چې کوم دی میلاو کې دارنګې په پوزه باندې بین کې داسې څه محسوسې من احد یو هم نه محسوسېږي ښه
نیس نابود شول. او تسمع لهم یا ته اورې هغوی دپاره رکزه کشار د خپو. رکز ویلی شي د خپو چې د اوښ په اوچته کې او کېدي د خپه چې کوم دی کش پش کوي داسې د هغوی د خپو کش اورې نو دا هم هغه خو نشته نو څه بیا وورې نو الله وی داسې مې لرې کړم. دا د موجوده او دپاره سبق دی ګوره ستا لرې کول هم الله ته څه ګران نه دي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. الہ العالمین دا درس په خپل دربار زمونه قبول کړي. الہ العالمین موږ بندګان یو کمزوري یو الله د دې کمې زمانې پراته د فسادونو د فتنو د فسق او د فجور په زمانو کې پراته خلک یو. زمونږ به ویل سي زمونږ به اورېدل سي زمونږ کې به آداب سي. الله پاک دا اهل ستا د دین ستا د کتاب نه یو تا په خپل فضل کې نولي الله په خپل فضل زمونه قبول کړي. الله دا قبولیت زمونږ جمدو مسلمانانو ته مړو مسلمانانو ته د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې چې څومره انبیا صلحا مسلمانان وفات دي جمدي دي الله ټولو ته ورسولی کې. الله زمونږ په لاس کې دغه ورسول ستا کار دی. ټولو ته غټول رسول ستا قدرت دی. الله ټولو ته ورسولی کې. الله د قرآن په دې درس باندې الله زمونږ څومره حاجتونه دي په خپل احسان سره پوره کړي. ملګرو درخواستونه کړي څوک وایي کور کې مشکلات دي څوک وایي زمونږ هوایج دي څوک پریشانیانې الله تمام ستا په علم کې د تمامې پریشانیانې مشکلات الله حل کې. الله څومره مسلمانان چې درس ته راځي څومره د هغوی غمونه پریشانیان دي په خپل احسان سره ختم کې. الله د خوشحالو ژوند نصیبه کې. بیمارانو ته الله شفا نصیبه کې. الله قرضداري د قرضونو نه آزاد کې. الله د حاجتمندو حوایج پوره کې. الہ العالمین زمونږ ژوند په خپل کتاب باندې ښایسته کې. الله د قرآن سره څوک مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي. دا مسلمانان الله د طالبانو سره مینه کوي د قرآن سره د دې خدمات کوي حوایج پوره کوي الله ته یې حاجتونه پوره کړي. الله د خپل رحمت څادر په دې کلي په دې ملک باندې خور کې امت مسلمه باندې خور کې. الله مسلمانانو کې اتفاق اتحاد پیدا کې. الله دا شرونه فسادونه جګړې رواني په خپل احسان سره ختم کې. الله د فسادونو نه زموږ حفاظت وکړي. الله د فسادونو د عقایدو د اعمالو نه زموږ حفاظت وکړي. الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي. څومره نیکان حضرات چې عبادتونه کوي امت دپاره دعاګانې غواړي الله زموږ پکې حصې وکړي. الہ العالمین زموږ په دې اعمالو کې د هغوی حصې وکړي. رب ذوالجلاله څومره مسلمانان په قیدونو کې د هغوی د رهایي انتظام وکړي. زموږ ډېر بعضې قریب ملګري داسې دي چې کم د هغوی دلته ګرفتار دي څوک داسې دي چې کم د سعودي کې د هغوی بعضې په پریشانیانې دي څوک په جیلونو کې دي هغوی د دعاګانو درخواستونه هغه ځای نه کړي. الہ العالمین د ټولو رهایي نصیبه کړي. الله چې په دې ملک کې څونه مسلمانان په قیدونو کې دي الله آزاد کړي. الله بهر چې کوم ملکونو کې په قیدونو کې دي الله په هغوی باندې رحم وکړي. دغه مسافر چې الله د هغوی څومره تکلیفونه دي چا د قید دی چا د نوکریانو دي الله تمامې پریشانیانې ختمې کړي. الله د قیدونو نه هغوی آزاد کړي. څومره چې په هغوی باندې ظالمان مسلط دي الله د هغوی رشد او هدایت نصیبه کړي. الله مسلمانان د ظالمانو د ظلم نه محفوظ کړي. دغه مسلمانان چې د حلال رزق دپاره سفرې کړي دي الله حلال رزق نصیب کړي. الله دغه بند و قید نه په خپل احسان سره آزاد کړي. الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي. آخره خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.